السلام علیکم. زه یم ستاسو په سکرین شیر علي. قدرمن دا بیل نه تاسو 220 روپۍ بیل دی او 4435 روپۍ بس ټیکس راغلی. دا بیل زما خپل بیل دی. نور بیلونه ټول بس تقریبا 200 300 400 روپۍ ټیکس راغلی. واحد زما بیل چې کم دی نو باغې بس 4435 روپۍ ټیکس دی. نو زه حیران په دې خبره باندې یم چې زم چې غوام چې ما سره ظلم کیږي او کوم چې افسر دی هغه هم چې وایي زما سره ظلم کیږي او کوم چې دغه نه بل افسر دی هغه هم چې وایي چې زما سره ظلم کیږي. پته نه لګي چې دا مونږ چاته بریاد کوو. مونږ شکل ته وایو، شکل وزیر اعلی ته وایو، وزیر اعلی وزیر اعظم ته وایو، وزیر اعظم پارلیمنت هاوس کې وایي خبره وال وځي. د دې حل وسي نو د دې ظلم خلاف راوتل پکار دي. مخکې به د بازار صدر شاکر الله خان نو به وروت اوس هغه لکه تا سره اختیار نشته نو روزه د ظلم خلاف د دنیا خلک د مرګ ته کې به خبره کوي. ته خو روزه اوس موجود زوار دی، زوار ته درخواست کوو د دې خبرې چې ټیک ته ته خپل پی ټی آی والای ته خبره کولای شي د مثال در باندې یو سړی مخکې نشي رسیدي ته رسیدي شي. تاسو خو د چا خبره چې وزیر اعلی تاسو دی، وزیر اعظم تاسو دی، لوکل منسټر تاسو دی، هر څه تاسو دی. نو د ټول نه زیاته پی ټی آی ول ته دا درخواست دی چې د دې ظلم خلاف روزه په خپل باندې هم او تر کوم بربدي غریبانو سره تاسو ظلمونه کوي، زیاتې کوي. ځکه چې زه په خپل باندې یو دیاړي مارنه بازار کې د لوډ کار کوم، زما چې ډېر زیات دیاړي 600 روپۍ زما دیاړي او 4435 روپۍ ما بس ټیکس او د سینې چې نور بلونو کې راته پرېخ باغی کرانه ما هر بل کې را ناخلي خو بدی کې بس ډېر زیات رښتې دي. پته نه لګي چې څه وجه ده. او د وابدار دفتر ته مې ویوړو وابډا والا اکسینسي بچنه دا ته تیر شوی میاشتې کمیونټي والی دي هغه د بس حساب ته بس ریښ دي بالکل ټیک ته به داخلي دا کمیږي را کمیږي نه دفتر نه وسرالو ما هغه کمیږي نه داخلي وای نو بس 4600 روپۍ سره پاس بیل دی غو نو مجبورن داخلو منو ځکه چې دا واس کول ولا څوک شته نه او ریدل ولا څوک شته نه منل ولا څوک شته نه او د دې ظلم خلاف راوتل ولا څوک شته نه چا سره چې لګم اختیار راشي هغه بیا بادشاہي هغه بیا د ظلم انتهایی د قشند. نو بس ټول ته دغه درخواست چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې ټول ته پته ولګي چې د دې ټیکس خلاف راوتل پکار دي او د ظلم خلاف چې څونه مشران دي هغه له پکار دي چې د مخکې مخنیوي وکړي. شته چې اغستې دي هغه د پتندر شي خو جندر بار خو نه راځي کنه. نو ټول ته دا درخواست چې دا ویډیو شیر کړئ چې د مشران تور سي پته ولګي چې دا خو بیا بلوز وټ غواړي کنه. بیا به مثال در باندې ورته ولاړ چې مال وټ راکې تاسو لپاره به خدمتونه کوم نو سره دا خدمتو کا ختم کړه دا ټیکسونه او بیا ول وټ ورکې مال ځای چې خبر 15 کاله مخکې کتلې جو هم سم کار سره کړي 15 کاله دام تیر کړه 15 بنورم تیر کې ورکه ول وټونه بیا ورکې اسمه وټونه روان دي چې څونه ناظمان دي او څونه چا خبره چې کوسلران دي ټول پیټای ول وټ ورکې خپه ایمانداري ول وټ ورکې چې دا شته سرمند چې دا د نمو باسي چې پته درته ولګي د پیریخه بخانه د ټولو کتونکو نه غواړم په دې وجه باندې چې زمون د غریب سړي ته بل طرف انکم شته ته کوم طرف نو پیسې راځي بل طرف نو ځان چې د ورځې کوم دیاړي وکړو که 200 روپۍ پیدا کو 300 روپۍ پیدا کو نو بیا سوچ کو چې خدا اوس په دې ډول وړي وسو کله ول پچنی وسو کله ول بیل داخل کو نو دې ظلم خلاف او د غریب سړي د څه تاسو ته پته د بازار د حالات د مزدورو د دیاړو چې د دیاړۍ کوم حالات روان دي. یو طرف د غریبي د مزدوریان نشته بل طرف ته د ظلمونه دي. نو د الله خاطر وکړئ په دې غریبانو باندې رحم وکړئ او په هر یو بل کې دونه ټکسونه غستې مثال در باندې کړه ټکسونه یو طرف ته لګېدی سړی وی چې او د پیسې په دې ځکه لګي د پیسې په دې ځکه زما پیسې زما نه واغسته په دې ځکه لګېدی یو ښه کار کې لګېدی نو پته خو نه لګي چرته لاړې پیسې د پیسې خو پته نه لګي چې پیسې چرته لاړې خو بس د حکومت خزانه ته زی غیبیږي او ملک دغه نه خدي ولا روان دي ملک دغه نه خراب روان دي ملک دغه نه سوچند په تبع روان دي او ټیکسون د جوړ بدري شوی دي.